یو قوم جګړه مار دی، دا هغه جګړه مار قوم دی چې حضرت علی سے معاویه سره درمیان کې جګړې اچولې دي سره. اوس عبدالله ابن عباس سے مناظرې ته روان دی، د دې دا مولا خپل قوم ته دا خبرې کوي. فرجوه الى صاحبه ولا توادعوه کتاب الله. مولای په پوي وکړ وې دې لخر ته مرا پیدا بحث وسم کوي، دا خدای قران مینس کې نه دی ګوره ما ته پته راځي په قران ډېر زیات پويږي. مخکې نه و شړې بیرته حضرت علی سے تورسخت دا مولا دخل مناظره خو به دوی نه کوي، مناظره ته راټینګي نو بیا وخت کې دوی ځانو بس. قام خطباهم نور مليان پکې وغي پورته شو ورته وی والله لنوادعنه کتاب الله، من بخامه خا دې کې نو د خدای قران ته فیصله په قران ورسره کو. فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، کچته حق بیان کچ من په پوښو من به تابعداري وکړو، او کدا سينو بس من به وشړو واپس. درې شواروز عبد الله ابن عباس سے بل قرآن خو دلایل سره وی داسې مليان او خوارج، او نبی علیہ السلام دا غي باره کې فرمایلی دي الخوارج هم کلاب النار، خوارج د جهنم سپیری دا خلق. فرجع منهم 4000 سلور ذرت مسلمانان شو كلهم تائبا تيبيستي فيه بابن الكواء، اغل مشر مولا ابن الكواء توبه وستا دا نور مليان پاتش کوفه تیراوس. حضرت علی سے ته مخامخ کړه قصه او ټوله وکړه، نو بیا باقی چې کم پاتې شو پاغه باندې حضرت علی سے جهاد وکړ او ټولي مردار کړ ختمه، او پدې کې اویا سرکرده مليانو دا غي سټونه پرې کړو د دمشق په جامع مسجد په دیوال باندې کې خورل چې خلک دا غي نه عبرت واخلي. او ما مخکې روایت ذکر کړ چې مصنف ابن ابي شيبه لیکلي دي چې هغه اویا واړه چې کم خوارج حضرت علی سے مردار کړیو دا غي پرې تندو کې تورې تورې ټاپې پیدا شوي وي، آثار السجود د سجدو نخې، دا سجدو نخې نه دي، دا چا زور چې د کانی نه سختي دا په تندې کې دا شی جوړيږي. نو دا یو ډیره بیکاره د خوارجو علامه ده، چا کې چې پیدا شوی الله تعالی د شپې زارې او دعاګانې وکي چې الہ دا علامه زمانه لري. بیا په مسلمانانو کې څه خلکو هغه دا شبهه کوي چې دا خو مسلمانانو دوی خو منځونه کول، دا حضرت علی سے ولی مردار کړ. نو حضرت علی سے مجبور شو او خلکو ته دا قصه ټول راونی و. نو بیا حدیث ورته بیان کا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیہ السلام نو اوریدلی دی خطبه ولسته فرمایلی یخرج خارجه من امتی، زما په امت کې به وړل روزي لیست صلاتکم الى صلاتهم بشیء، دا غي منځونو مقابله کې به ستاسو منځونه هیڅ شی وي، داسې وګړه منځونه بکای چې ستاسو مونږ به دا غي مقابله کې ډېر سپک ښکارا شي درته. ولا صيامكم الى صيامهم بشيء، داسې روزي بني چې ستاسو روزي به مقابله کې هیڅ شي. ولا قراءتكم الى قراءتهم بشيء، او ستاسو د قران لهجه به دا غي مقابله کې ډېر کمزوري، تاسو بس قران نه شئ لوستلای. يقرؤون القران، قران بلولي، يحسبون انه لهم، ګمان بکئی چې دا قران د دې دلیل دی، وهو عليهم، هغه په دوی دلیل وي، د دې دلیل بنئ او خلق تبرسي ورونق ورکی چې زمونږ دلیل قران دی. لا يجاوز حناجرهم، دې ستونی نه بخکته کوزیږي نه. يمرقون من الاسلام، اسلام نه بوزي، کما يمرق السهم من الرمي، لکه غشه چې لخکار نه وزي. او به وی چې نه خیدا ده پدې کې به یو سړی پیدا شي چې دا سړی پدې ځی باندې به د زنانه د تی په شکل یو غخی دی. به چې کله هغه مردار کړه ته زره نفر، حضرت علی صاحب وی چې الہ رسول الله رښتینه له خدای رښتینه کې تاسو وګرځيږئ دا مړی ولټوي، لټولې څو شوارو زې مړی لټول، اخر یو شخص راغی علی صاحب باندې زیره او چې صدق ته رښتیا دی ویلو، ا شخص ما پیدا کاغه پکې پیدا کړو په دې ځبانه غټه موړه ولاړه. نو حضرت علی صاحب چې ما مخ کې د تویل د خوارج ډله ده، نو کم چا چې شکونه کوله شکونه ختم شو، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې دا بیان کړو. نبی سنا باز او تختیدل پاتش پدې کې درې نفرو او هغه درې واړو چې د قسمونه سره وکړل چې موږ به درې کسان وژنو. یو عبدالرحمن ابن ملجم المرادی او دویم بورک ابن عبد التمیمی او دریم چې کوم دی هغه عمرو ابن بوکیر. عبدالرحمن ابن ملجم المرادی وی چې زب حضرت علی سے وژنم، او دې دویم وی چې بورک وی چې زب معاویه وژنم، او عمرو وی چې زب عمرو ابن عاص وژنم. نو دا درې کسان راوتل، اوس درې کسانو شهادت پسې ارادي کړې
نو آغا عبدالرحمن ابن ملجم المرادی را روان شو نو پلاره که راتلنو د خوارجو یو جنی و قطامه نامه و پاغی بانی ده عاشق شو اوس خلکو تنورو تدانوی چه ده حضرت علی سے دمر گراده لرم داغی نه مطالبه ده نکاح اکڑا ناغی ورطوی چه زما دو شرطونه یو شرط میداره چه ما تا بدری زر ریال درهم راکه مہر دویم شرط میداره چه تبا پا مہر که حضرت علی سے بوجنی ورطوی چه حضرت علی سے دمر خماسی مراده کرده نکاح ورسر اکڑا را روانش مدینه منوری تا یا کم دے کہ حضرت علی سے غالباً دا وقت کی پا کوفہ کیو التورا گئے حضرت حسن سے بوئی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دے چکل راغے شبیب ابن بجارہ پلارا کے ورسر مرگر شاغت اخپل قصہ اکڑا آغم ورسر مرگرتے اعلان کڑا ندوار رال او کم دے کہ چدے سہر منز تروز حضرت علی سے بالتا پا مسجد کی تو لشپا پا انتظار بانے تیر اکڑا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ہوئی دا حضرت علی سے بزوئی حسن سے آتیتو سحرن سحر تین دے زخپل پلار ترالم حضرت علی سے بتا تاجر تین دے چدے روان کرم اس جماعت تزو فجلستو الی کین آستم فقال وما تپلاروی حضرت علی سے انی بت اللیلة اوقظ اہلی فملکتنی عینایا وانا جالس فسنح لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمی زنانورا پرتکولم چه دا مانزتین نزدیر نزب چراکین آستم خوب براغ بیا و خوب دا سپت ویولم بیا براکے وزورلم دالا وفات شونے قصہ ورتکی بیا را پاسیگم بیا داس پدے پرکالی کی نبی علیہ السلام میں خوب کی ولید حضرت علی سے برتوئی اس لک سات رست شہید کی گی دیرا صحنہ بہنی وما ورتوی یا رسول اللہ ما لقیت من امتک من الاولاد واللدد تخبری چیزستا دا امتنا سر زلو خلق اس کی گر شویم دعوی دا قرآن و دا ایمان و دا دین دی و پمینز کی بی دین دی دا سر کم خلقو کی زگیریم وما تیوی چی ادعو اللہ علیہم خیری ورطوکا ندے چرا پاسی دا دعای اکر اللہم ابدلنی بهم خیر لی منهم خدایا ما تا دا دین پا بدل کے خیر راکی او دوی تا زما پا بدل کے شر ورکی نو خیر داو چی دا تا شہادت نصیب شو اغیتا بدبختی عمری ورکول شو ابن النباح مؤذن دے اذان کو اذان نفس راغے چی الصلاة چغی والا چی اذان منزتیم دی ندی دوارا مبارکان روان شو حسن سے بوئی زور پسی رست روانم او دا مؤذن مخ کے روانو چی عبدالرحمن ابن ملجم الفزاری مرادی دا لعین راغے او پا حضرت علی سے باندے پدی تندیبانی گزارو کا حتی کہ دا تورا چکم دے دماغو تا کوزا شو او دا دویم شبیب ابن بجارہ چکم آغور بانے دویم گزارو حضرت علی سے دونوں پا استقامت ولارو یو آواز کئی چه دا نفر در نونا تختی دارا ٹینگ کئی او وی نوج نئی کازا چرتا خشم زب اخپل انتقام واخلم یا بعفو کم او کازا چرتا وفات شما نبی تاسو وجنی دا اعلانی ورطوکا دا دا جمعی ورزوا دا جمعی ورز و دا خالی ورز حضرت علی صاحب زخمیو پدی زوالو که دا شبیب و تختی دا او دا یو نفر دا لوی لعین دا ونی ولش چی ونی ولش بیای راوسته شا حضرت علی صاحب چی کم دے مبارک دا اتوار پشپا بانی پشادتو رسید وفات ش او حسن سے براغے دا لعین راونی وزددن انتقام اخلی دیر خلق پیراغون کر چکل دن انتقام اخلی فقطع عبداللہ ابن جعفر یدیه و رجلیه دا حضرت علی سے برارو دا جعفر سے وزوی عبداللہ سے ابتن اللہ سوخ پی پریکڑ بعض خلقوی چی منگ دے سوزو لیکن دی مشورہ ورنک چی تی پریکڑ فلم یجزع دا سے غلے ولارو اس فریاد دخلین نخط خاموش ولار دے دوار اللہ سنو دوار اخپی تی پریکڑ خدا آوازو نک بیائی دا سی اوسیخ گرم کا پاور باندے او بیائی دا پسترگو کے دا سے راخ دوار استرگی دا سے ختمش بیام دا فریادو نک صرف دم رہیوی چی اقرأ بسم ربک اللذی خلق الانسان من علق دا لعین اسم قرآن مل تردی چی آخری صورت اولست او دا سی وینی ترا روانی وی
نو په دریم کرت باندې چې ژبه ته پرې کوله نو د چغې شروع کړي. نو چا ورته وی لاس او خپې دي قطع شوې، سترګو کې د سیخ ومنډل شو، جړا دې نه کوله، اوس د ژبې پرې کولو باندې ولې ژاړې؟ نو دی وایي انی اکره ان اکون فی الدنیا فواقا لا اذکر الله. وایي اوس زما اخري وخت دی، دا ژبه که رانه پرې کړې اصله چې لږ ټیم د خدای د ذکر نه بغیر پاتې شم. په دې هم کې دا لعن دا مشن خلکو ته ورکوي چې بیا چېرته د خدای ذکر رانه پاتې نشي. نو دا د ده باره کې وایي وکان عبدالرحمن ابن ملجم رجلا اسمر حسن الوجه، دا یو ښایسته مخی ښایسته سړی و، دا چې حضرت علي صاحب شهید فی جبهته اثر السجود، د په تندي کې د سجدې نښه وه، توره ټاپه په ده کې جوړه شوې وه. نو سوچ وکئ ذوالخویسره چې د خوارجو نیکه و مشر دی، نبي علیه السلام وایي د په نسل کې به یو قوم پیدا کېږي. حاکم مستدرک کې وایي د هغه په تندي کې هم توره ټاپه وه. هغه خوارج چې حضرت علي صاحب مردار کړه او یا کسان او علما د دی د هغې په تندو کې هم تورې ټاپې وي. حضرت علي صاحب په شهادت رسولی او نبي علیه السلام د ده باره کې فرمایلو چې اشق الناس دوه خلک دي، یو هغه چې د صالح علیه السلام مخې شهیده کړې، او بل بدترین سړی په مخ د ځمکه هغه دی چې حضرت علي صاحب ته وایي چې تا به په شهادت رسوي. نو هغه دا سړی د نبي علیه السلام په فرموده باندې. دا هغه مختصره واقعه د ده د وفات وه، او دی بیا په دغه ځای کې د خاري مخې ته د لوی جومات په اړخ کې دفن شو. کله چې دفن کړی شه خوارجو دا مشورې وکړې چې د شپې به ورځو دی به راوباسو د قبر نه به یې بل ځای کې به یې ورځو. نو د دې په وجه باندې حضرت حسن صاحب مجبوره شو دی چې په کوم ځای کې دفن کړی و د هغې نه یې راوچت کړه وایست، بیا یې بل ځای ته یوړه، هلته یې دفن کړه. خوارجو ارادې وکړې چې هلته د قبر اوس پړي، نو بیا حسن صاحب مجبوره شه د هغې ځای نه یې وایسته، بل ځای کې یې مخفي دفن کړه. نو اوس درې ځایونو کې د هغه اوازې دي، څوک په مزار کې یادوي او څوک چې کوم دی په عراق کې دوه ځایونه دي هلته یادوي، خو راجح روایت د عراق دی چې هلته دی دفن شوی دی، خو بیا هم صحیح معلومات تر اوسه پورې مورخینو ته نشته. ولې؟ ځکه دی دوه کرته د قبر نه ایستلی شوی دی په بعض روایاتو کې، او دی اول هغه څوک چې د قبر نه ایستل شوی دی حضرت علي صاحب دی، او یو روایت ورکې دا هم راځي چې دی د قبر نه وایستلی شه. حسن صاحب وی چې دا زه مدینې منورې ته وړم د دې علاقې نه وباسم، دی په اوښه باندې واچو، را روانو د شپې په یو ځای کې په توره تیاره کې اوښه ورکه شوه، هېڅ چاته پته ونه لګېده چې حضرت علي صاحب په کوم اړخ باندې لاړ او چېرته لاړه. د دې نه زیات واقعات چې څوک راغی او د حضرت علي صاحب په شکل باندې او دا یې بوتله او دا مستند تاریخونه نه دي راخستي. پاتې شو دا خبره یو روایت شیګانو مشهور کړی دی چې حضرت علي صاحب به د دعوت الارض او یا د مادي خردمان په شکل وروسته راوځي. حضرت حسن صاحب نه تپوس وشو چې ستا د پلار په ډله کې څه خلک دی دا خبره کوي، هغه وایي دا کاذبین دي، زما په پلار دروغ تپي، هغه د دنیا نه تللی دی، بیا دنیا ته نه راښکاره کېږي. نو شیګانو دا افترا ده چې دا به بیا دنیا ته راځي او د مادي خردمان یا د دعوت الارض په شکل باندې دا خبره ثابته نه. درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. عاشوري ورځ چې کومه ده سبا ته ورځ ده لسمه، نبي علیه الصلاة والسلام تقریبا 9 کاله یا 10 کاله د عاشوري روژه نیولې ده، او په آخري کال باندې دا وفرمایل چې دا یهودیان هم نیسي، ځکه په دغه ورځ باندې موسی علیه السلام د فرعون نه نجات موندلی. نو را روان کال ته به زه نه هم ورسره ملګري کوم چې د یهودیانو مخالفت وشي. را روان کال ته نبي علیه السلام وفات شو، هغه بیا نه هم په خپله نه دی نیولې، خو شوق یې ښکاره کړی دی. نو نن چې کوم کسانو روژې نیولې نو ډېره ښه ده چې نن یې نیولې دي، او که نن چا نه یې نیولې نو سبا ته روژه ضروري ده. حدیث مبارک کې راځي، یو حدیث کې راځي چې را روان د یو کال ګناهونه پې باندې رژېږي که سبا چا روژه ونیوه. درنو اوریدونکو زموږ د دکان پته یاد ساتئ، پېښور شهر اشرف غني له شاته کباړي بازار.